دنیا ډېره طریقې وکړله په دې 500 کالو کې به انتها طریقې وکړله هغه طریقې داسې حد ته ورسېده چې کفر ته جوړ شو د هغې طریقې نه توهین جوړ شو د هغې طریقې نه ګستاخي جوړه شوه ټیک د کچه کوټې نه بنګلو ته ورسېدو دا ټیک ده چې موږ به د سړو ډوډو نه پلاونو ته ورسېدو خو بل طرف ته خلک ګمراهۍ کې وردننه شو ګستاخۍ طرف ته لاړ تېره شپه فیصل یو ډیره تر راولېږله یو کس دی هغه د بیت الله نعوذ بالله د قرآن مجید په دې شاعر الله باندې ګستاخانه ویډیوګانې جوړې کړي خنزیرانې په قرآن پرېښي دي قرآن پاڼې سټي د بیت الله په چھت باندې جنۍ ودرولې ده ګډېږي د بیت الله چارو طرف چې کوم ځای کې طواف کېږي په دې مطاف کې جنکۍ ګډولې دي دا ویډیوګانې اپلوډ کړي په ټیک ټاک باندې ما ته په دې خبر وکړم زه به په دې څه ووایم زما اواز په دې رسي زه دا بلاک کولی شم اوس دا کس دا د څه په ذریعې سره دا کار کوي دا د دنیا د طریقې په ذریعې سره کار کوي تاسو ته ما ویلي یو شیز به دنیا کې نوی راغلی دی او دا به ترقي کوي او دا به دونه ترقي وکړي چې عالم به هم حیرانوي داعي به هم حیرانوي مفسر به هم حیرانوي محدث به هم حیرانه پاتې شي مبلغین مدارس مراکز دا ټول خلک به حیرانه پاتې شي خدای اوس دا دعوت کار په څه طریقه وکړو د دوی په لاسونو کې یو اتکړۍ به اچولي خپو ته به بیړۍ پرتې چې اوس دعوت کار وکړو خو څه طریقې سره وکړو هغه شیز د اے آی دا د اے آی په ذریعې سره دی دا ویډیوګانې جوړي هغه کې د بیت الله په خوا کې نه جنکۍ ګډولی شي او نه چې کوم د بیت الله په چت جنکۍ ګډولی شي خو دا د اے آی په ذریعې سره دی د بیت الله تصویر راالي او دا ویډیوګانې جوړوي او دا لګیا دی په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوي نو ټیک ټاک خو دې ویډیو ته څه نه وایي خو ټیک ټاک خو دې ویډیو ته وایي چې دا زه خبر وکړم اسرائیلو خلاف نه زما ویډیو نه پرېږدي زه خبر وکړم د کفر خلاف زما ویډیو نه پرېږدي نو بیا راته فیصل دې پورې ووایي چې زه ویډیو جوړه کړم د دغه کس خلاف او اپلوډ یې کړم چې په دې کس باندې تاسو رپورټونه ووایي چې زما دا ویډیو نه اپلوډ کېږي بیا یو ویډیو وي زما اپلوډ شو خو ویوز پې نه راځي وي دا اوس مخکې ښایي نه خلکو ته چې خلک یې وګوري چې دا سړی دا د دنیا طریقې ده نو دا به انشاءالله په دې باندې بیا خبره کوو نو د علم طریقې دپاره هم الله حد مقرر کړی ځکه حد نه چې طریقې سوا شو نو بیا د هغې نه بل شي جوړېږي الله دې دا ناسته زمونږ قبول وکړي ګناهونه راته معاف کړي دنیا او د آخرت خیرونه راته نصیب کړي وصلی الله تعالی آخر خلق